بچه چه ساعتی؟ خدای سنده دست خود نبکنی هوا را لدرز وشو ناغی هوا سره تر ووردی خونونه ښکته راغلي ښه 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 بیا ته ویښ وي لکه بیا ته چاره اوچت کړل ته اخوا لاړې نو بیا چا ګاډي کې واچولې دلته یې راوست ماشاءالله ماشاءالله الله دې ژوندی ګړندی لره ګل مې دا څه شوې ګله څه جواب پلار تاسو راځئ مشر فاکینه تاسو لږ پرېږدئ دا د مو خورۍ دی انچارج دا دی دا د جمشید بیا صرف خورۍ دی زمونږ هم دی هېڅ مسله به نه وي درته دلته دا هسپتال داسې وګڼئ لکه خپل کور چې تا سره خپل رور هم دی د سره دا خپل ترم دی او پلار هم دی دلته به څه مسله هم نه انشاءالله چې څه خبره اتره وي او به وي دا غونډ سټاف دا زمونږ کور کلی دی بچیه دا هسپتال زمونږ د خپل کور دی زمونږ ورکوټې غوندې ضلع ده په هغې کې ټول مونږ د یو بل سره د یو بوټي او د یو ګوتې په شانتي یو او دا حالات راځي په ژوند کې داسې نوي خبره اتره نه ده پښتونخوا ټوله په وینو باندې سره ده په کوواټ کې دماکه شوې په بلوچستان کې شوې ده او دا د بده مرغه په دې کې الحمدلله زه ډېر په جار سره وایم چې زما د پولیس په دې کې هېڅ قسم ته غفلت نشته بلکې د قربانۍ نښه یې دا ده چې زما پولیس والا هم چې کوم په ډیوټۍ باندې مامور او هغه زخمي و او پولیس زما د ازاخیلو دی که زما د خیشکو دی هغوی هر قسم ته په هر لیول باندې قربانۍ ورکړي دي زما خاوره په شهیدانو باندې آباده ده او د هغوی په رنګ باندې مونږ د امن او د سلامتۍ خوب کوو الله تعالی دې د هغوی شهادت قبول کړي زمونږ د رور د حامد الحق صاحب شهادت دی او الله قبول کړي پلار هم شهید و زوی هم شهید و ورسره چې نور دي الله رب کریم دې د خپل خاندان د مغفرت باعث وګرځوي رب دې ژوندی ګړندی ټول هسپتال ته دوا وکړي ټول بیمارانو ته دوا وکړي امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين پروردگار عالم زمونږ دې غونډو بیمارانو له الله رب کریم ته ول خپل لیاړې دوی کې الله رب کریم چې څومره وفات شوي دي رب ته مغفرت نصیب کړي دې پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون زمونږ دعا ده د الله رب کریم قول چې کله امتحان در باندې د اولاد د ځان د وجود په شکل کې راشي نو تاسو وایئ چې ربه مونږ د ستا امانت و تا رانه واخیسته مونږ ورپسې یو الله تعالی دې په ورځ د آخر دا زمونږ توښه وګرځوي الله تعالی دې پسماندګانو له مور او پلار او وروڼه او خویندو له یقینا چې د هغوی د سترګو نه د اوښکو په ځای باندې وینې ځي الله رب کریم دې په سفر پټی ولګوي برزخي ژوند دې نوراني وګرځوي او زما څومره پولیس والا ادارونه چې زخمیان دي یا زما ډاکټران یا زما د سیکیورټي عمله چې کوم په دې هسپتال کې د دې په خدمت باندې مامور دي څومره مریضان هم چې دی الله رب کریمه ته روغ جوړ خپل کورونو ته بوځي د دې په ژوند کې برکت واچوي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين سواء يولد بجيغ جنازة